Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحیم. د MP نیوز سره زم تاسو ورور تاسو قربا شهاب خان. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده 2018 الیکشن را روان دي او هرې پارټۍ په خپل مینس کې په کانډیډیټس باندې ټیکټونه تقسیمول شروع کړي دي. هم په دغه موضوع باندې نن مختار رضا خان ته د PK6 د طرفه او د پاکستان پیپلز پارټۍ د طرفه ټیکټ میلاو شوی دی. د ده سر به خبرې اترې کوو. مختار خان، د ټول نه مخکې خو د MP نیوز د ټول ټیم د طرفه تاسو ته ډیره مبارکي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه د تاسو د MP نیوز تاسو د ټول ټیم ډیره مننه سره. مختار خان، دا راته ووایه چې ټیکټ دا چې دی دا په پارټۍ کې د ټول نه اولنی سټیپ دی، دا یو کامیابي به ورته ووایو. نو په دې حواله باندې تاسو ته نن د پاکستان پیپل پارټۍ د طرفه ټیکټ میلاو شوی دی، نو څومره خوشحالي محسوسوئ؟ اصل کې ټیکټ چې میلاو شوی دی دې سره چې دی ډېره غټه ذمواري ده. ذمواري دا ده چې پارټي به دا غواړي چې موږ دا جنګ وګټو، خو یو طرف ته د پارټۍ جنګ دی، یو طرف ته زموږ د علاقې چې کوم مسایل دي، کوم زموږ ستونزې دي، نو هغه ختمول دي. نو دا جنګ ګټل ډېر زیات ضروري دی، هم د پارټۍ دپاره هم د علاقې د خلکو دپاره. نو خوشحاله خو موږ یو ځکه چې خدمت کوي، نو پای کې خوشحالي ده، خفګان پکې شته نه. او ګټه بایله دغه موږ سوچ نه دی کړی، خو دا ده چې دا سټیپ داسې دی چې موږ نږدې یو ترقۍ ته. که چیرې زموږ خلکو ښه فیصله وکړه نو موږ به هم خوشحاله یو او عوام به هم خوشحاله وي. مختار خان، دا راته ووایه چې په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې یوت چې کوم دی ستاسو په فیسبوک باندې ډېر زیات فالوورز دی، هغه تاسو ډېر زیات فالو کوئ. نو که چیرې الله پاک تاسو له کامیابي درکړي او تاسو کامیاب شوئ، نو د یوت دپاره داسې تاسو کم پلین لرئ په زړه کې چې هغوی له هغه پلین ورکوئ؟ داسې ده چې زموږ د علاقې چې کم یوت دی نو هغوی ته هغه سہولیات نه دي میلاو شوي کم چې په کار کم چې د دوی حق دی ډیزرو کوي چې کم. نو زما به ول دا دغه وي چې زه به دا شور کوم چې یاره په هر UC کې او په هر ویلیج کې چې دی چې دوی ته ګراونډز وي. بیا د ګراونډز نه علاوه چې دی دا هلکان چې دی دوی چې کله خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړي، نو ایجوکیشن چې هم کمپلیټ کوي د هغې دپاره د کالجز پکار دي، بیا په کالجونو کې سپیس پکار دی دوی دپاره. نو یو به ته دا زه یقین دې ورکوم چې انشاءالله دوی ته چې دی ښه کالجز به جوړېږي، او بل د هغې نه بعد د دوی د جابز مسلې وي. نو ځکه جابز هم ډېر ضروري دي د ځوانانو دپاره، ځکه که دوی سبق ووایي خو چې بیا نوکري نه وي، داسونه نه وي، بیا دوی په بله لار باندې روان شي، دوی هغه ډایرکشن چینج شي. نو زه به کوشش دا کوم چې زما ځوان چې دی چې هغه ښه لوبې وکړي، د هغه هیلدي اکټیویټیز وي، بیا چې دی سبق ویل غواړي د ښه کالجونه وي، د ښه مراعات میلاویږي، اپورچونیټیز وي. بیا چې کله دا وشي د دې نه بعد چې دی چې دوی ته د جابز مسله نه وي، چې دوی دې نه فارغېږي او دوی ته څه ناسزي کړي چې دی که هغه د لږو پیسو جاب وي، که د ډېرو وي، که د تجربې دپاره وي، خو مطلب دا به ته زه شورټي ورکوم چې دا وي. مختار صاحب، په PK6 کې په اولني ځل تاسو ته دا ټیکټ میلاو شو، تاسو ته د خپلې پارټۍ د طرفه دا ټیکټ ایشو شو، نو څه داسې منفرد کارونه دي چې د دې خپلو کلیو دپاره ستاسو په ذهن کې دي؟ ګورئ جي، زمونږ تحصیلي بریکوټ چې و نو دا څومره چې ته تاریخ وګورې مخکې چې څه شوي دي، نو موږ همیشه تقسیم وو او دا د یو سازش په تحت باندې موږ تقسیم شوي وو. زموږ په دې علاقه کې ډېر تکړه خلک وو، ډېر ښه خدای خدمتګار، ډېر زبردست خلک. د هغوی هغه وخت، د هغوی هغه سیاست چې دی هغسې ضایع شوی دی. وجه به دا وه ټیکټ په بل چا ته میلاو شو، دوی پسې بس شاته ګرځېدل او د علاقې دپاره داسې غټ سوچ چا نه دی کړی. زه دا وایم چې دا ګوره اول ځل دی چې مطلب زه ځان ینګ ګڼم، د یوت ترجمان ځان ګڼم، د غریبو ترجمان ځان ګڼم، د زنانو ترجمان ځان ګڼم، د کونډو یتیمانانو ترجمان ځان ګڼم. زه دې علاقې لپاره ډېر عرصه کولی شم. پای کې داسې دي زمونږ ته وګورې د کوټه کې یو سړی بیمار شي، هغه ته یو تکلیف وي، هغه بریکوټ هسپتال ته لاړ شي، هلته ورته وایي مینګوري ته یې وړئ. زه به دا ټرینډ ختموم. زه به د خپل بریکوټ هسپتال نه داسې هسپتال رغومه چې د مینګور نه به خلک راځي وایي به چې موږ د بریکوټ هسپتال له ځو. نمبر 1. نمبر 2 دا دی چې زمونږ یوت چې کوم په دې هېڅ هم نشته، د یوت لپاره چا څه کړي نه دي. که ته وګورې په خپله دا د لایټونه به یې راوړي، دا ګراونډز چې دی آباد ساتي، او خلکو ته ښه پته ده، عوام ته پته ده چې بهي د ګراونډز ښکلا یوت دی، د یوت ښکلا چې دی ګراونډز دی. ما تاسو ته ووایي که نه چې زه په حکومت کې نه یم راغلی، ما په علاقه کې خلکو ته ګراونډز جوړ کړل. یو MP یو MNA دی ما ته دا ووایي، د سوات تاریخ پرېږده،
دا نور تاریخونه د نور خلکو علاقو دا وګورئ کم داسې یو سړی راغلی دی چې هغه لکان له ګراوند جوړ کړی دی کم یو داسې سړی راغلی دی چې هغه خپل جایداد نه دا دعوه کوي چېرې زه د خپل جایداد نه ګراوند ورکوم دومره ما کړي دي چې ما ته موقع میلاو شي ما ته پته چې د کوم ځای نه به دا څیزونه کېږي زه به دوی ته بهترین ګراوندز ورکوم بیا زمونږ که ته وګورې په علاقه کې ته دا ورکشاپونه وګوره د بریکوټ ته چینوګانو وګوره د نور ځایونو وګوره پای کې زمونږ واړه ماشومان د ګلونو غوندې وي مخونه یې سخا وي او هغوی چې دی په ورکشاپونو کې کار کوي دا ټول به زه راوباسم رئیس ته مې هم دي داسې نه چې زه به دا حکومت کې راشم زه به یې کوم خو ما سره نور وسایل مال اجازت نه راکوي ما ته حکومت پکار دی ما ته دا پاور پکار دی او انشاءالله ان نو ټایم ما خیال چې 2-3 کاله کې به خلکو ته فرق محسوس شي چې موږ له چا کار وکړو لارې کوڅې نه لارې کوڅې خو زه خو یم که یو سړی د شپېته ولو ګروپو کور رغی بنګله رغی هغه ځان ته لار ول نشي جوړولی دغه ټرینډ به موږ ختمو او انشاءالله غټ غټ کارونه دي هغه به مونږ کوو مونږ پرې ښه پوه چې څنګه کیدی شي او ځکه پرې پوه یو چې زه ټیکهدار نه یم زه کاروباري نه یم زه بل څه نه یم چې ما ته به د پیسو ضرورت وي زما چې زه په کم څیز عادت شوی یم څومره زه خوراک کوم څه زما د استعمال سیزون دي زما په لږو پیسو کې کېږي کم زما خپل انکم دی زما دغه هغه ټول ما د خلکو ته ایستی دی په وړه ارمان مې دا دی چې ما ته مکمل وشي او د خلکو ته داسې میګا سیزونه وکړم چې هغه دوی چېرته په ژوند کې نه لیدلي او د نور کم تحصیلونه چې موږ یادو چې هغه ډېر ترقي یافته دي او هغو ډېر ترقي کړي او فیسیلیټیز دي او خلک ښه فیسیلیټیټ کوي د هغو نه په 5-6 ټایمز به زیات ځو چې خپل خلک چې دی هغه خوشحالو هغه فیسیلیټیټ کوم او هغه محرومیانې چې نن زمونږ خلک چې دی هغه توله د بجلی یو ستن ورکه یو ټرانسفارمر ورکه هغو خپل ایمانونه خرڅوي زه به انشاءالله دومره کار کوم چې دوی ته به دې سیمو ته ضرورت نه راځي دوی به د ټرانسفارمر د تار د ستنې د دې نه به غټ سوچ کوي دا به دوی ته یي دا خو به زما ریسپانسبلیټي دا به دوی ته زه رارسوم په دې پسې به ماله څوک منت له نه راځي ما ته به پته وي زما څومره ټرانسفارمري په علاقه کې دي کوم ځای 50 KV لګېدلی دی به زه 100 KV کوم کوم چې 100 دی به 200 کوم چې په 10 سال کې چې دی پای باندې لوډ نه راځي به ډزېږي نه نو انشاءالله زه به خلکو ته دا سوچ دی دا بوله بدلوم د دوی ډیمانډز به بدلوم د دې سر صاحب دا راته ووایه چې د ګورنمنټ او د حکومت نه علاوه تاسو په سوشل ورکر کې ډېر زیات راځئ خلک تاسو پیژني چې سوشل کارونه ډېر زیات تاسو کړي نور کینډیډیټس هم دي که نه لکه مطلب د حلقونه ولاړ دي نو تاسو څه داسې سوشل ورکرز کړي دي سوشل ورکس کړي دي چې هغه خلکو ته هغه کې داسې دي زه به تاسو ته وایم چې 2008 او 9 کې چې کله طالبانایزیشن او فلډ راغلی و په هغې کې ما په خپل دغه باندې زما سره خپل ټیم وم زما ملګري وم مونږ هغې کې چې دی کم از کم 7,500 مریضان چې دی هغوی مونږ د هغوی ښه ټریټمنټ کړی و هغوی ته ډېر ښه میډیسنز مونږ ورکړي ولو بیا په هغه ټایم کې چې دی فوډ راشن خیر خو دا مونږ فوډ راشن دغه سونه باندې یقین نه کوم په ټایم کې ضرورت وشی و پای کې مونږ ډېرې منډې تړلې ولې بیا د هغې نه بعد مونږ د ورکشاپونو نه ماشومان راایستي دي د هغه ټایم نه سیاست خو اوس په 15 کې شروع شوی دی 2015 کې زه د 8 9 10 د دې خبره کوم اوس چې دی کم از کم تقریبا 500 واړه دي یتیمانان غریبانان هغوی پبلیک سکولز کې سبق وایي په ډېر ګرانه باندې زه پوره کوم د هغو فیسونه خوا دې خوا خو هغه سیسټم روان دی بیا چې دی که ته وګورې زموږ ریموټ ایریاز چې پای کې به 2 فوټه لارې وي مونږ ټوټل چې دی 27 کیلومیټر روډ چې هغه که تو د زموږ د UC کوټې مضافات ګورې که ته قلاګې ګورې که تو ټال دردیال ګورې که تو زموږ دا طرف ګورې دا مونږ کړي دي بیا په دې کې نور د زما زیات اکټیویټي چې د سپورټ سره وي د یوت سره نو که یوت ته وګورې د هغوی به زه یم په میاشت کې به کم از کم 6 ټورنمنټس وي هغه مونږ کوو هغې له زه ځم هغوی انکرج کوم بیا زما مختلف ټیمز دي کم از کم که نه نو د په دې علاقه کې به داسې 18-19-20 ټیمونه دي چې هغه زه سپانسر کوم د هغوی کټس د هغوی چې دی نور چې کمې خرچې کېږي بیا د هغوی چې کله فاینلي کېږي یا نور سیزونه کېږي هغه زه هم فاینل هم ځان رسوم نو چار چاپېره چې وګورې بیا زموږ د دنیا کونډې جوړې شوې د کم چې اپریشن نه بعد نو پای کې کم از کم 90 د پاسه کم کونډې چې وي هغو له مونږ ما ورک سټیشنې جوړې کړې نن هغه کونډې چې دی په حیا عزت باندې په خپل کور کې ناستې دي مونږ ته پته هم نشي په کوم محله کې دي یا کوم ځای دي ښه په حیا عزت باندې مونږ ته ریپورټ راځي چې هغوی خپل انکم د هغوی جوړېږي هغوی د خپلو بچو خیال ساتي او د هغوی ښه ژوند تېرېږي دا دنیا څیزونه دي او زیات زموږ په معاشره کې که ته وګورې تعداد د هلکانو دی د یوت نو زما په خیال چې په دې علاقه به داسې یو هلک هم نه وي چې هغه ګیله وکړي چېرې ده زموږ سره لوس کړی دی راغلی نه دی د مونږ ته د پیسو اعلان کړی دی د مونږ له راکړي نه دي د دې مونږ تنګ کړی دی پای دی قار شوی دی نو دغه زما سوشل ورک ته لګیا یم دا هم ویم دې خلکو ته چې دا کم خلک تاسو نه
په دې میدانونو کې تاسو وګورئ چې دوی ستاسو سره څومره ټایم تیر کړی دی. که زمانې زیات ټایم تیر کړي او زمانې زیات مطلب ستاسو دپاره چغه والی وي یا ستاسو تکلیفونه یې لیدلي وي نو بېشک تاسو دغه کېږئ. خو دغه زموږ کار دی او که دا مونږ الیکشن ګټو او که بایلو خو مونږ به یې کوو. خو هغې کې به فرق دا راځي که مونږ په مخه یا الیکشن بایلو یا مونږ کامیابیږو نه نو زما وسایل به هم ختم شي او دغه خلک به په آرام باندې دغه طریقې به وي. ټرانسفارمر، ستنه، تار، د اوبو پیپ، بس دا څیزونه به نور به هېڅ نه کېږي. اخیرنی تپوس په درنه دا کوم مختار صاحب چې د PK6 دپاره تاسو ته ټیکټ میلاو شو، الله دې وکړي چې تاسو کامیاب شئ، خو د PK6 عوامو ته د PK6 ولس ته خلکو ته څه میسیج ورکول غواړئ؟ ګوره زه دا میسیج ورکول غواړم چې کله ستاسو یو MNA یو MP که نه د هغه دا ریسپانسبیلیټي ده چې هغه د خلکو ته د دوی بنیادي ضرورتونه پوره کړي. صحیح ده؟ اوس زمونږ خلک دا دی هغه عاجزانان چې دی تنګ دی هغوی ته د دې وړو وړو مسلو نه هغوی وتې نه دي. زه دوی ته دا وایم تاسو دومره تکلیف تیر کړی دی د ټرانسفارمر ستنه د اوبو پیپ دا یو څو څیزونه دي. مهرباني وکړئ 2 میاشتې نور تکلیف تیر کړئ. تاسو پسې به خلک راځي هغوی ته پته ده، هغوی ته ځینې خاص کر معلوم دی چې دغه ځای کې د ټرانسفارمر ضرورت دی، دغه ځای کې د اوبو د پیپ ضرورت دی، دغه ځای کې د ستنې ضرورت دی. مهرباني وکړئ 2 میاشتې نور تکلیف تیر کړئ. په دې څیز باندې مه غولېږئ. که په دې څیز باندې تاسو وغولېدئ همدا کسان به سبا بیا زړور راځي، بیا به تاسو د ټرانسفارمر ستنې او پیپ ته کړئ. دې څه نه ځان خلاص کړئ، سوچ غټ وکړئ چې بھئی دا سړی دی دته د مال د ګټلو نور ضرورت نشته، د نور ضرورتونه نشته، دی را روان دی سه موږ دپاره منډې او چغې وهي. دله پکار ماله پکار چې دوی مقرره کړي. زه په دې سونو باندې پوه یم او دا تکلیفونه به یې ختمېدل. ستنو، ټرانسفارمر، د اوبو پیپ، مهرباني وکړئ دې څه نه دغه شي. ډېره مهرباني مختار صاحب. یو ځل بیا زه د خپل طرفه او د خپل MP نیوز د ټول ټیم د طرفه تاسو له ډېره مبارکي درکوم. ډېره مننه جي. دا و مختار رضا خان چې تاسو یې خبرې تېرې واورېدې. ګرانو کتونکو زمونږ د MP نیوز همیشه دا کوشش وي چې د علاقې او د دې ولس چې کومې هلې ځلې هغه راچوتې کړو، د خلکو مخې ته یې کښېنو. نور به هم مونږ کوشش کوو چې کم کینډیډیټس ته د ټیکټ دپاره اپلای کړي او هغوی ته ټیکټ میلاو شوي ایشو شوي ورته مونږ به د هغو خبرې اترې هم راوړو، تاسو به ستاسو مخې ته به ږدو. د یو نیکسټ پروګرام پورې خپل رور خپل قربه شهاب خان له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.